اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینوال زم تاسو قربان مسبحانه او تاسو کوی چمکنی ټي وي د تنظیم چمکنی زیر اهتمام پسو قانون کې د یو بلډ بانک شروعات شو. موږ سره موجود دي د تنظیم چمکنی غړي. موږ به د سره د بلډ بانک په حق له سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وکړم چا بھائی لومبه خو دا وی چې بلډ بانک ضرورت ولې پیښ شي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو دا تاسو کو چې د بلډ بانک ضرورت ولې پیښ شو، نو موږ سره په کلی کې د تنظیم په سایډ باندې یا د تنظیم نه علاوه عام د کلیوالو په سطح باندې یو څو کلیوال غنلو په وجه باندې موږ سره کلی کې ډیر خلک داسې وو چې هغه ته د بلډ ضرورت او چا به اپریشن او د چا به اکسیډنټ شوی یا به تیلیسیمیا بیمارو، نو هغه به موږ ته د بلډ د ډونیشن لپاره اپروچ کولو. نو چونکه موږ سره داسې پلیټ فارم باغه ټایم کېدو چې موږ داسې کسان ارینج کړي وي هغه ته یا موږ هغه ته داسې بلډ ارینج کړي وي، نو بیا به موږ یو کس پسې ګرځېدو چې مطلب یاره د فلاني ته بلډ پکار دی فلاني ته بلډ پکار دی. نو موږ سره به داسې کسان موجود نو به موږ د پته و چې د فلاني بلډ ګروپ سره ضرورت اوس دا دی، بیا به هغه پسې ګرځېدو. نو یا به څوک ملاو شي یا به ملاو نه شي یا به چېرته به بلډ بانک نه ملاو شي یا ملاو نه شو. نو بس اکثر اوقات خو به موږ ته شی پازیټیو ریزلټ راغو، کس به موږ ته ملاو شو بلډ به ډونیټ شو، او اکثر به موږ هغې ته بعضې ټایم داسې مراله چې موږ به معذرت ورته وکړو، نو د هغې هغه مسله به حل نه شوله. نو چونکې زموږ سره ملک سهیل دی، زموږ د تنظیم نایب صدر دی، ډېر زبردست ایجوکیټډ، ډېر ښه ویژن ورله الله ورکړی دی. نو دا آیډیا د هغې د سایډ نه موږ ته پیش شوله او موږ په هغې باندې بس انشاءالله په 2 ورځو کې عمل وکړو او ریزلټ ستاسو وړاندې دی چې تقریبا په 3 ورځو کې موږ سره هغې کې 96 ممبرز ایډ شول او هغوی موږ ته خپل بلډ ګروپ خپل ایډرس او خپل نوم د پلار نوم او موبایل نمبر هغه موږ ته ټول سینډ کړل چې دا زموږ ډیټیل دی، تاسو ته کم قسم بلډ څه ټایم په کار وي کم ځای کې موږ ته یو فون کوئ موږ ته یو میسج کوئ، موږ به هغه ځای ته ځان رسو او بلډ به ورکوو. او الحمدلله د دې بلډ بانک د شروع کېدو نه پس موږ سره چې پهلنی بلډ کم کس ورکړی دی هغه د چوا ګجرو دی عمر آباد سره تعلق ساتي، او انشاءالله موږ سره څو قانون د چا بلډ ضرورت وي نو هغې موږ سره الریډي کسان موجود دي، نو انشاءالله چاته به داسې مسله نه پیښېږي انشاءالله. ملک سهیل صاحب موږ سره موجود دي. ملک سهیل صاحب وقار مرشا به فرمایل چې دا آیډیا ستاسو وه، نو ستاسو ذهن کې دا آیډیا څنګه راغو دا چې کوم د تاسو بلډ کوي اخلئ به د دې پروسیجر به څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه خو اول چمکنی ټي وي تاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکو، او دا چمکنی بلډ بانک آیډیا ماته داسې راغله چې د چمکنو مختلف پیشنټس موږ سره به رابطه کوله، هغې کې تیلیسیمیا ماشومانو یا به چېرته زنانه بیماره اپریشن و هغې ته به بلډ پکارو، یا داسې نور څه هارټ سرجري باره کې به چا و نو هغې به بلډ غوښتو، نو که فرض که موږ به ورته بل ځای نه بلډ ارینج هم کول خدمت نه یا حمزه فاونډیشن نه یا بل نه، نو هلته کې چې به کله هغه بلډ لاړو هغه ځای ته مریض ځای ته، نو هلته به بیا موږ ته مسایل پیدا شو، هغوی به وایي چې یاره دا حمزه والا یا خدمت والا یا مختلف ځایونو چې کوم دا بلډ تاسو وروړی دی نو دا موږ د پیشنټ ته نه خېجو، تاسو داسې کار وکئ چې موږ ته کس راولئ. نو دا بیا ما یو سوچ وکړو، بیا کور کمیټۍ موږ میټینګ وکړو، په هغې کې ما دا فیصله وکړه چې موږ فلحال چمکنی بلډ بانک په نامه باندې دا شی شروع کوو، خو دې کې موږ داسې نه ده چې چمکنی دا کم نوجوانان دي دا موږ سره ایډ دي دی نه به موږ بلډ الو، نه دا ایمرجنسی حالاتو کوي. نو الحمدلله څنګه چې صدر صاحب وایي د هغه د خبرو زه تایید کوم، موږ سره 96 نوجوانان ایډ شو او موږ د کلي ټول نوجوانانو ته دا خواست کوو. دا داسې وي چې کله موږ ته میسج راشي نو موږ سره باقاعده یو لیست دی د پوره چمکنو د نوجوانانو، نو هغې کې A پازیټیو چا B پازیټیو چا A B پازیټیو چا A نیګیټیو چا O نیګیټیو مختلف قسم بلډ ګروپ سي، نو چې چېرته زموږ د چمکنو چا ایمرجنسي وشي یا چېرته یا هارټ سرجري یا تیلیسیمیا ماشومي او هغې ته بلډ پکاري، نو بس موږ ودن 20 یا 30 منټس چې دی بالکل فرش نوجوان چې کوم د سوکنو دی موږ سره په چمکني بلډ ګروپ کې ایډ وي نو هغه موږ په موقع باندې په خپله ورسو، او چې کوم هغه زموږ د چمکنو کم مریض موږ سره رابطه کړي نو بس د هغې مسله په ټایم باندې حل شي. وکړې مچا صاحب دا راته ووایي چې یو ځوان هغه تاسو ته بلډ درکوي دی خو وایي چې هغه به موږ
په موږ څه کسانو کتل چې هغه بلډ ډونیټ کړی دي نو دا بلډ چې ډونیټ کوي نو دا به تاسو سره محفوظ څنګه ساتئ د دې تنظیم سره موږ سره داسې د بلډ بانک سیستم نشته دی موږ سره الریډي لکه د بلډ بانک خو بلډ پروتي په بیکس کې خو موږ سره الریډي موږ چې کوم بلډ بانک دی سیستم موږ شروع کړی دی هغې کې موږ سره بس نوجوانان دي داسې انسانان دي موږ سره د بلډ بانک په سطح باندې که چاته د بلډ ضرورت وي نو بجای د بلډ ورکول موږ به هغه کس هغه لګو هغه ټایم به بلډ ورکوي او بل خبره دی کې وضاحت داسې دی موږ سره د بهر نه خلک رابطه کوي چې بلډ په کار دی موږ ته په انیشل سټیج باندې موږ دا سیستم صرف د سوکانو لپاره شروع کړی دی او ان شاء الله چې موږ سره دلته به دی کې دا کسان ځوانان زیات شي ډونر زیات شي نو موږ به دا سیستم بیا وروستو هغې د سوکانو نه زیات ایکسټینډ کوو ورته خو فی الحال دا د سوکانو لپاره دی دې نه علاوه موږ سره چې په بلډ بانک کې چمکني بلډ بانک کې کم نوجوانان شامل دي هغه مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه په یو میسج باندې په یو پوسټ باندې مونږ سره په دې کې ځان رجسټرډ کو خپل وینې د کلی خلکو ضرورتمندو لپاره حاضر کړه هغه یو ځل بیا د تنظیم چمکني د سایډ نه شکریا ادا کوو د نه علاوه مونږ صرف دا نه کوو چې مونږ د بلډ بانک خلکو نه صرف وینه راغونډو یا خلک راغونډو چې مونږ سره ډونر زیات شي نه بلکې مونږ دا یو اناونسمنت کوو چې چاته د بلډ ضرورت وي نو بلا ججک دا مو وایي چې رما تنظیم سره تعلق شته یا نشته په تنظیم کې پیژنګلو څوک شته یا نشته نه بلکې بس چاته ضرورت وي کم قسم وینه پکارو ان شاء الله موږ خپل وس مطابق بھرپور کوشش کوو نو موږ سره تاسو نمبر هر چا سره ان شاء الله یو کني نو په دې پوسټ کې بتاو ست منشن شي نو په دې باندې موږ سره هر ټایم رابطه کولای شي تاسو ته ان شاء الله هیڅ قسم مشکلات نه پیښیږي ملک سهیل صاحب د کلی نوجوانانو ته د بلډ ډونیټ کول لپاره تاسو ویل غواړئ کلی نوجوانانو ته خو زما همدغه یو خواست دی چې زه کېدی شم زموږ د تنظیم ملګري کېدی شي د سوکانو هر یو فیملی کېدی شي ولې چې حادثه هر یو خاندان سره هر یو کور کې پیش کېدی شي نو برای مهرباني زه د چمکني ټول نوجوانانو ته دا خواست کوم چې دا چمکني بلډ بانک خپل رجسټریشن وکړي او دا پوره کلی د لپاره فایدهمند دی او دې کې بڑ چړ کې حصہ والی ډېره مهرباني والسلام نوالو دا زموږ د تنظیم چمکني عہدیداران او چېرې تاسو هم د دې بلډ بانک حصہ جوړېدل غواړئ تاسو خپله وینه او ډونیټ کول غواړئ نو په ډسکرپشن کې موږ د دې د ګروپ لینک ورکوو دا کلیک کوئ او دا ګروپ جوین کوئ او خپل ډیټا چې دی دې ګروپ ته ورسینډ کوئ او چې تاسو د دې ګروپ ملګري جوړ شئ په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان